تحصیلي رستم بونیر بایپاس روډ کوم چې د ملندرۍ روډ په نوم هم یادیږي د تیرو څو کلونو راهیسې کندې کپرې پروت دی. د روډ د دوباره جوړولو لپاره د منتخب عوامي نمایندګانو لا تر دې دمه هیڅ قسمه اراده نشته دی. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سهیل افریدي په 19 اپریل مردان کې د مردان د ترقیاتي منصوبو لپاره د 50 ارب روپو اعلان وکړو چې پکې 9 اربه او 15 کروڑ روپۍ د حلقه PK 55 هم دي، خو د دې اهم روډ لپاره پکې هیڅ قسمه ذکر نشته دی. په دې روډ د تحصیلي رستم د درزنونو کلو ولس سره د ضلع بونیر ولس هم تګ راتګ کوي. یاد دې وي چې په تیرو وختونو کې د دې روډ څو ځله افتتاحګانې هم شوي، خو بیا هم دا سړک په هغه زوړ حال پروت دی. دا ډن دی او دا روډ دی د برینګن دا او د باندرۍ دا ډېر غټ تکلیف دی. لکه موږ راځو موږ سره لوډ ګاډي کله یو خوا وړي کله بل خوا وړي. په دې ځای کې دا اوبه چې ګاډي وي او جولونه دي او په دې ځای کې دا اوبه ولاړې 24 ګنټې او 15 کال دی 18 یا 17 دغه شان کال چې دا اوبه ولاړې دي او ولاړې غټ تکلیف دی. ګاډي کوم کار روزي ګراني ده، خرچې هم ګرانې دي. ګاډي چې کار پکې کې مصري خانې ته لاړ شي نو تباهي بدله وکړي. ته وګوري د سړک ته وګوري د دې سړک د خرابوالي د وجې نه د روزانه په بنیاد باندې د ټریفک حادثې هم مخې ته راځي، مختلف کیجوالټۍ پرې باندې مخې ته راځي، د ټریفک هغه مشکلات پرې باندې مخې ته راځي. وجه دا ده چې روډ انتهایی خراب دی، بالکل اړو د تلو امکان په دې باندې نشته او روان چې کوم د پشکال موسم دی نو په دې بارانونو کې به دا روډ مزید نور هم خراب شي. نو یقینا ډېر خلک په دې باندې هغه په تګ راتګ کې متاثره وي، خصوصا مریضان هغه په دې روډ باندې ډېر زیات متاثر وي. بعضې مریض داسې وي چې سړی ایمرجنسي کې په دې روډ باندې په چینچۍ وغیره کې بل غټ گاډي وي نه هغه 11-22 وغیره نو په دغه وړو گاډو کې هغې وړی نه شي، هغې ته ډېر زیات تکلیف وي. ټول په خلک په دې باندې بونیر هم دی، لکه بایپاس روډ په هم دی، بونیر ته به هم تللی شي او بیړوچ ملندرۍ برینګڼ لنډۍ دا علاقې ټولې په دې روډ باندې تقریبا ډېر غټ ایریا ده. نو که په دې باندې واکمنو صدقه وکړو نو ډېره به ښه. تاسو د ترانسپورټرانو او د ځایي ولس خبرې ترې واورېدې. دوی د حکومت نه او په خاصه توګه د MPA توفیل انجم MNA مجاهد خان نه دغه غوښتنه کوي چې بونیر بایپاس روډ باندې زر تر زره کار شروع کړي شي چې موږ ته په تګ راتګ کې اساني راشي. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.